بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أو كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. زما دفشن فشتنو ورونو د مرګ وخت نه دی معلوم چې کله به مرګ راشي، خو زړه مې دا غواړي چې حق ووایم، خو نن سبا داسې وخت دی چې د حق ویلو هم اجازت و چاته نشته. زموږ په پښین کې په مسجد توحید کې ماشټر شریف صاحب نومیږي، داود شیخرزی نومیږي، محمد نور ملکیار والا د شفیق اکا زوی، دا د مسجد دشمنان جوړ شوي دي. د مسجد 25 انګوره یو توت 2 انځره دا وکښلو، خو حکومت هم د دوی په خوا دی، رعایت هم د دوی په خوا دی چې یو شی د الله دپاره مقرره سو وقف سو، بیا په هغه کې د دنیا فایده اخیستل بیا د آرام کار دی. چې کم ملا دری هغه به هم د الله دپاره لمونځ ورکوي، په دې کې بیا د چا اختیار نشته. دا رقم چې حق ووایې خلک به دي وژني، خلک به دي عزت اخلي. دا رقم د توري شاه د محمد شفیع اکا زوی سید رسول محمد رسول ترین، اصغر ترین، انور ترین، او د بټیزی ملک امین چې نومیږي، او د ډب چې دی اسد خان نومیږي ترین. دا خلق د ما سره دومره قدر او نجازه وکړه چې زه د داود او شیخالزي په وجه بوتم، دی را سره و، هلته زه په لاس ورکړم حاجي عبدالرؤف او سیګي ته. هغه د ما څخه 11 لکه روپۍ وغوښتلې، ما انکار ورته وکړ. بیا زه بوتم په تیخانه کې واچوم، ما ورته ویل چې دغه عبدالجبار 100 واره مړ شي 100 واره ژوندی ستا په جې کې ولکه د عبدالجبار ایور پې ولیدلې. ما شیرانی بولي، مسلمان یم، پښتون یم، پر حق باندې که زما څوک مړ کړي هېڅ کیسه نه ده، مرګ یو ورځ نه ورځ راځي. او د ربه سې مې خواست کړه چې یا ربه ما پر اسلام مړ کړې، ما ته پر اسلام باندې شهادت راکړې، یا الله ما د ظلم وساتم. دغه حاجي عبدالرؤف چې نومیږي د سیګۍ دا دومره سخت او ظالم دی. 5 ورځې ما ته نه اوبه راکولې نه ډوډۍ راکوله. 5مه ورځ د شپې زه بېهوشه شوی وم، دوی زه راکښلی وم. د جولایي میاشت وه، دومره سخته ګرمي وله. په هغه ځای کې یوه باټلۍ اچوه، نه اوبه وې نه خاورې چې اودسمات یې په وچ کې. دومره قدر ظالم سړی چې د اودس اوبه دی ځان ته مسلمان وای، په اول سب کې به دی ولاړو، نو خو لمونځ کوي. افسوس دا چې په پوهېږي نه دا لمونځ پر ده لعنت وایي، او ملا هم حق نشي ورته ویلی. 5 ورځې ما ته نه اوبه نه شی. بیا اسپتال یې وړم، د اسپتال سره راوړی او ډریپان را لګولي وو. اول وار 11 لکه غوښپرناکه ناجوده، بیا 22 لکه غوښ چې ستا زوی پر ما باندې کیس کوم. بیا 2 شپې زه دلته ناست وم په دغه تیخانه کې، نه اوبه نه شی. یو ماخستن پر 11 بجې، پر بل ماخستن پر 11 بجې باندې چې کم د دوی څخه د ده چې کم ګارډ دی د هغه څه به څه پاس بیا به ما لرم. یو ماخستن بل ماخستن اوبه، بیا داسې اوبه یا اودس ته پر شی نه و. هغه کفار تر دا بیدي، هغه ستا د دین خیال ساتي، د اودس خیال ساتي. دغه چې نوم یې د مسلمان پر ځان ایښی دی، نوم یې د سیګي ایښی دی، نوم یې د ترینانو بد کړی. ما ته تر پایه پورې اوبه د اودس نه دي راکړي. تیمم به ما دالته وایي.
نو د ترین قومه څخه خواست کوم دا ظالم لرې کړي د هغه چا مدد وکړي چې د علاقې د قوم د نورو قومو او خیرخواهي د هغه عبدالجبار یې پر ناکه ناجوده 22 پیکشنونه بیا هغه جلیله ایدر زرایله کلم د پر کور باندې چاپه ووله د چاپې بعد کې डी सी جانزیب صاحب بلوچ او آشم کرد ول 6 لکه بدر کو ته دا کیس مکوه دا سړی روغمال نه آشم دغه صاحب جانزیب صاحب زه پر دا باندې کیس کوم زه د بند کړم چې د علاقې څخه دا رقم د اجي په لباس کې او د مسلمانۍ په لباس کې د هغه قوم چې عزتمن قوم دی ما د دې په سکولو کې په بټیزۍ کې په تورشا کې او په شخالزۍ کې ما وخت تیر کړی ما د دې نمک خوړلی دی خو ښه خلک و اجاکوب اکا او دا نور لیکن دغه او ظالم دا د الله د دین دشمن هم دی دا باید چې دا د او ترین کوم دا ظالمان لیري کې دا رقم خلکو انتخاب وکړي چې هغه د الله په قرآن پوي په اسلام پوي په لمانځه پوي دغه اجیاد روب سیګي خو نه د الله اکبر په معنا پوه دی نه د بسم الله په معنا پوه دی د لمونځ پر د لعنت وایي دا کوم چې د الله قرآن چې دی وایي کنه دا پر د لعنت وایي چې سړی په لمانځه نه پوهېږي هغه به د علاقې څه خیر وکړي ما ته زما کوم ورسته رابارسه زه اصل خیل یم سردار فتح محمد شیراني دا زموږ عزیز دی اول راسه بیا ما ودې لږ د دې پر دا روډ باندې د دې ګاډۍ راځي تی یو کښېنولې موږ به 3-4 کښېنو ما سوچ وکړي مال او نه زامن دي او نه دانې دوستي دي کړي په ترینانو کې په کاکړانو کې په اڅکزیانو کې په کوچانو کې په هر قوم کې تقریبا 15-16 او رښتیا سوي دي مسجد دی دا به څنګه پرېږدم خو هغه او ظلمونه چې دوی د ما سره وکړي 14 لک روپۍ د ما سره په کیس کې ولاړ یم بیا هغه داود منافق چې ما ته ویل زما زویم خطا سره او د زه بیا ولوم زه په لاس ورکړم هغه منافق و د دې مسجد ام او دشمن دی او نړۍ شان او زیم په لاس ورکړم نو خواست کوم ترینانو ته چې دغه ظالمان لیري کې دا په کورو کې ذاتي جیلونه جوړ کړي دي د نبی سلام حدیث ته هغه او رمې به څالي چې د هغه شپانه او لیوسي دا به ترین کوم څه شادي چې د دې سربارا مشر نواب هغه لیوه دی ظالم دی و ترین کوم ته خواست کوم د دې سړي انتخاب وکړي چې هغه د په دین پوي خیرخواهي د ټول علاقې دغه چې زه د په علاقه کې امسایه پروت یم د ما څه 22 لکه غوښتي دا که زما په کوم کې د دې یو سړی وای زما کوم دا رقم ورسره کړی سال بیا وایم نو شکر دې زما به کوم نه یم حسن خیل یم شیرانی یم او د مولانا محمد خان شیرانی صاحب زموږ تربور دی خو زه په هغه باندې دونه ناز نه کوم زه په خپل هغه رب باندې ناز کوم چې یا ربه ظالم په خپله د خپله جانبه ته په یو عذاب اخته کې موږ به څومره قدر هلته دعاګانې کړي نو رب هغه ځوان زوی ورمړ کړي نو د ظلم پای اخر پښیماني ده دی دې هم توبه وکاږي د کوم دې هم د بل چا انتخاب وکړي دا دې لیرې کې دا ظالم اغواکاره و هر کوم ته وایم که هغه اغبزی دی که شمسوزی دی که کاکوزی دی د داسې خلکو انتخاب دی وکړي چې هغه په اسلام پوه خلک د الله قرآن زده خپل حق پېژني د علاقې حق پېژني د الله حق پېژني حلال و حرام پیدا زی ملک په هیڅ نه دی پوه د هر قوم خلک چې دي که هغه غبزي دي که شمسوزي دي که هغه ترینان دي که کاکوزي دي که کاکړان دي اکثره په دین باندې نه دی پوه د الله د قرآن لیرې خلک دي نو چې سړی ځان نه پېژني هغه به الله څه وپېژني
الله قرآن کې وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن الجنة. الله ما د هر انسان ځان مال اخیست په عوض کې جنت. نو ستا ځان د تا سره امانت دی، کوم د تا سره امانت دی کوم په دا سوره توبه دی وګورئ 110 نمبر آیات دی. بیا موږ په لمانځه کې چې التحیات لله والصلوات والبرکات، یا الله ځان مال ستا دپاره لګوم، زموږ خانانو ملکانو کم شی لګولی، که هغه سیاسي پارټیانې دي که هغه مذهبي پارټیان، ټوله لیوان دي، د کومه او خرڅوونکي دي، د علاقې خرڅوونکي دي، یوه هم حق نه دی پېژندلی. چې څوک په دې لمانځه نه وي پوه، نو هغه به د عوامو پاک څه پوهي، هغه به د مور پلار پاک څه پوهي، هغه به د علاقې په حقوق څه پوهي. خواست کوم هر قوم ته کوم چې دی د خلکو انتخاب وکړي چې هغه مسلمان وي، په دین پوه، د هېڅ پارټۍ سره او تعلق نه وي، نه دیوبندی، نه بریالی، نه پنجپیری، نه کیپټنی، یو شی نه خاص کار دی چې ان الدین عند الله اسلام، یو الله اسلام ته غاړه ږدي. لا ریبه هغه قرآن مني چې هغه د الله په قرآن باندې عمل کوي، بل کتاب د الله پر قرآن پیښوي. نو خبرې ډېرې دي سره یو چې دا قوم ته خواست کوم چې دغه ظالمان لرې کړي، ای کاکوزیانو، ای شمسوزیانو، ای ترینانو، د سمو خلکو انتخاب وکړي چې هغه مسلمانان یستي حق درکړي، سپرتي ظلم نه وکړي، دا لیوان لرې کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.